زه موجود یم د پښتون قبایل جرګې مرکزي چیرمن حاجي محمد طاهر سره خپل خصوصي گفتگو کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب څنګه شئ؟ خیر؟ د الله احسان شکر. اول وار زه تاسو دا پوښتنه کوم چیرمن صاحب چې د پښتون قبایل جرګه چې ده دا څنګه په وجود کې راغله؟ کور ودان دا خو ډېر اوږد بحث دی، 15 کاله کېږي چې موږ جرګه جوړه کړې ده. نو جرګې هغه وخت جوړېږي چې په یو علاقه کې خلک د محرومۍ ښکار شي. نو د دې وجې څخه موږ مجبوراً د پښتون قبایل جرګه جوړه کړله. په دا کې مې د ټولو قومو خلک راسره اخیستي دي. نن زموږ اجلاس و، معنا اجلاس ولو. په اجلاس کې ډېرې ګټورې فیصلې وشولې. انشاءالله د نن بعد به موږ د یونټانو د پټي په مرکزي ښار پټه کې موږ یونټان خلاصوو، خپلې هلې ځلې به تېزوو. نو په دا وجه باندې موږ پر دا باندې نن بحث وکړي. خلک مې وټاکل چې هغه به د یونټانو دپاره کارونه کوي. خلک به پارټۍ به مضبوطه کوو، مخته به ځو. بلدیاتي انتخابات را روان دي، بلکې په ګر ملک کې افراطفري شروع ده. پی ډي ایم ګر سره یو ځای سوی دی. ټول سیاسي پارټیانې د حکومت خلاف. موږ هم دا غواړو، موږ هم یو سیاسي کارکنان بولې یا د یو پارټۍ نمایندګي بولې دا کوو. موږ هم دا غواړو چې په پاکستان کې ښه حالات راشي، ښه ووټونه وشي، شفافیت راشي، په هغه کې د سرکار او د ادارو لاس نه وي. په صحیح معنا یو ښه فضا، ښه امن په دې ملک کې راشي. موږ هم د دې ملک د وطن خیرخوا خلک یو. ډېر وخت مې په سیاسي پارټیانو کې تېر کړی دی، خاص کر زه په خپله په پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کې وم. نو د هغه څخه موږ بغاوت ځکه وکړي چې دلته د کارکنانو هېڅ عزت نه و. دلته د ولس چې کوم زموږ ارمانونه وو د 2 کالو څخه پر هغه باندې کار نه وشو د بدقسمتۍ. چې په کوم وخت موږ په اقتدار کې رالو، زموږ سیاسي لیډران ګر خاموشه شولو. دلته زموږ پر وطن باندې تاسو ته معلومه ده که د وکیلانو په شکل کې زموږ وکیلان زورور وکیلان مړه شولو. دلته زموږ سیاسي قوتونه ګر خاموشه وو. که د پولیسو په شکل کې پولیس مړه شو، ځوانان نوجوانان په دا کې خلک ګر خاموشه وو. که د کړکوچې واقعې راواخلې، هغه څه علاوه نور اوس قتل و غارت شروع دی، غلاوې دي، چور چپاو دي. نو د دا وجې څه چې پر یوه علاقه باندې حالات خراب دي، جرګې راپورته کېږي، جرګې خپل جد و جهد کوي. دا د پښتنو د تاریخ ډېره یو اوږده سلسله ده چې هر وخت پر وطن پر علاقه باندې حالات خراب شوي دي، په هغه وطن باندې جرګې راپورته کېږي او جرګې خپل جد و جهد کوي. بیا د هغه سره سات جرګو والا په وطن کې چې کومې روغې جوړې د مړو د ناخوالو د انسانانو د 2 ورونو در مابین مثال په هر شي کې موږ خپل سرګرمۍ روانې کړي دي. موږ د ټولو خلکو سره ښه نیت لرو، بد نیت نه لرو. چیرمن صاحب دا بله پوښتنه مې دا واله در سره چې دا دی که فی الحال چې کوم تی 15 کاله چې داسې د کوم د جرګې کېږي تی څو یونټان کې جوړ کړي دي؟ څو یونټان موږ خو فی الحال د پټ کې مو اوس 2-3 یونټې جوړ شوي دي. په چمن کې 14 یونټې جوړ کړو. نو لګیا یو اوس د دې وجې څخه زموږ مشر سردار اشرف محمد اکا بیا په دې مابین کې ناجوړه شولو، بیا په کراچي کې تکلیف وپېښ شو. نو دا د تاثیر شکار شو. مثلا اوس به موږ انشاءالله کار سرګرمۍ شروع خپل کار دوام. او بل سوال مې دا دی اصل هستي په دې کوم پښتون قبایل جرګه چې ده د دې اصل مقصد یې څه دی؟ کوم مقصد لپاره دا جوړه شوله؟ مقصد ما ته مخکې وویله، مقصد دا دی چې زموږ د وطن زموږ په علاقه باندې زموږ سیاسي ورکران ګر مایوسه پاتې شو. په اقتدار کې چې زموږ پارټیانې راشي، لهذا زموږ پارټیانې چې په اقتدار کې نه وي د هر شي نشاندهي کوي د کمزوریانو، لیکن چې په اقتدار کې راشي بیا هغه دې مړاندې شي هم کاڼه شي. بیا چې زموږ د وطن کم وسایل لوټ شوي دي،
زموږ په وطن کې کومې کمزورۍ دي، زموږ د وطن کوم چرچپاو دی، زموږ په وطن کې کوم کرپشن روان دی، دا ټول شیان د اقتدار خلک نه ویني، اپوزیشن یې ویني. د بد هغه د شیراني صاحب خبره د سیاست اوس او کاروبار ته ولوېدی، لهذا موږ چې موږ دا دونه خوارۍ کښلي، دا دونه درپدرۍ موږ ځانو وړي سیاسي بحثیت د سیاسي ورکران، لیکن نن په کاروبار ته خبره ولوېږي. موږ د دې قطعا حمایت نه کوو. پکار دا ده چې سیاست او کاروبار سره دوه جدا شیان دي. موږ سیاست خوښه کړې ده، کاروبار موږ د دې سره نه لرو. موږ د دا وجې سره غوښتو. چیرمن صاحب بل سوال مې درڅه دا دی، تا مخکې داسې وویله چې موږ په پښتونخوا پارټۍ کې تا ولزول د پښتونخوا سره ته په چش باندې ووتلې چې تا خپله جرګه جوړه کړې. پښتونخوا څه زه ما تا ته مخکې وویله چې پښتونخوا زه په دا ووتم چې پښتونخوا کې اقربا پروري شروع شوې. په کار دا نه وه چې د سیاسي ورکرو په کار دا ده چې د هغو کار کېدلی، د هغو خدمت کېدلی، د هغو خبره اورېدل کېدلی. کوم وخت چې اقربا پروري باندې پارټیانې ولاړې کاروبار یې شروع کړي، ما تا ته وویل چې د کاروبار او د اقربا پروري باندې پارټیانې ماتېږي. که نن سبا زه تاسې ورته وګورئ، د سوشل میډیا دور دی، ټولې پارټیانې ماتې دي. که ته نن وینې ډېر خلک مولانا شیراني هغه د بغاوت کړی دی، د جمعیت سجلا کلو ان پی ته وینې چې دا رقم در په داره ګرځي. په ګر پاکستان کې 15 سیټه نه دي اخیستي، د پښتونخوا پر ګر وطن باندې 1 سیټ اخیستي. د دې وجه دا ده چې دوی کارونه نه دي کړي، د سیاسي ورکرو احترام یې نه دی کړی، د وطن دپاره یې شی نه دی راوړی. هېڅ خلک ورپسې ځغلي، زنده آباد و مرده آباد نارې دي، لیکن چې وخت د موقع راغلی، موږ په 2 کاله جدوجهد بعد موږ د دغه په 2013 کې ګواکې موږ پښتونستان جوړ کړي. پنجاب هم دا ومنله چې دا د پښتانه وجود شته په بلوچستان کې نیم په نیم. بلوڅ موږ ورور بلوڅ هم دا ومنله چې دا ته نیم پښتون دی نیم بلوڅ دی. په کار دا و چې موږ داسې سیاسي تعدیان ایښی وای او داسې بنیاد مې ایښی وای چې پر هغه باندې زموږ نسلو کار کولی، خو د بدقسمتۍ هغه نه وسولو. نو لهذا ټول خلک راپورته شوي دي. که زه اوس درته ووایم چې زه یې شمارم 14-15 جلګو ته رسېدلي دي، هر قوم راپورته شوی دی، د خپلې مایوسۍ ښکار دي، خلک جلګې یې جوړې کړي. نو بیا دا وخت راځي چې دا جلګې به ګرځي، انشاءالله سره یو ځای کېږي، بیا به لویه جلګه داسې جوړېږي، خلک لګیا دي، ولس ویښ شوی دی، 21مه صدۍ ده. د دغه وجې زموږ دا کور ودان ډېره مننه چې خپل په قبایل جرګه کې ستا زه د پریس سیکرټري اطلاعات سیکرټري خدمت ادا کوم. تر اوسه تا کوم داسې غټ خدمت کړی دی د پښتون قبایل جرګې لپاره؟ د پښتون قبایل جرګې چې څه غونډې کېږي، اجلاسونه کېږي، میټینګونه کېږي، یا د بعضې کارونو نشاندهیانې کېږي، یا په وطن او علاقه کې کوم نور سیاسي پارټیان چې کمزوري کوي یا د ولس حق کوي یا د ولس په حق کې مطلب ناجایزه کردار ادا کوي، نو زه د هغه نشاندهي کوم، ولس ته هغه وښکاره کوم چې ګوره دا خلک موږ تاسو ته یعنې موږ په دې پسې زنده آباد مرتبات یعنې وخت مو کړی د دې لپاره ځغلو، لیکن دوی برته الټه زموږ د بچیانو زموږ د وطن د علاقې حق صرف خپل ځان ته وایي، خپل کور خپل قربان کړي. زما دا یو کردار دی چې زه د هغه نشاندهي ولس ټول عوام ته کوم. کور ودان ډېره مننه چې تا موږ ته ټایم راکړې. غلطه باندې لګایي که دته دا لار وژه چې ور دغه غلط کار کوي یا تا د اغلا وکړ، یا مثلا لکه اسامالدین او عبدالحکیم لالا چې وایي چې ورور سکول د چا لپاره جوړ دی؟ زما او ستا د بچیانو لپاره جوړ دی. د هغه لپاره کړکۍ، المارۍ، د هغه نالۍ و تالاب و د دې پیسې کې څوک غلا کړي، زما او ستا د بچیانو حق یې ووایي، د ګډه پښتانه حق یې ووایي. نو موږ به پر هغه باندې اعتراض کوو چې وروره د غلا دې وکړ، دا زما د وطن د ترقۍ شوي دا تا ویوړي، ولې ویوړي؟ په جواب کې هغه خلک هغه خپل داسې خلک کښېنولي دي پر سوشل میډیا چې هغه ښکنځل شوي، هغه پوچ رد وایي، هغه بد وایي. نو بعضې زموږ په ځوانانو کې هم داسې جذباتیان خلک شته چې د هر چا په خپل مشر و په خپلو پارټیو په خپل یقینا به جواب ورکوي. لیکن موږ پر چا اعتراض نه وکړو، نو ته به سیاست پر چی شپېږې
اعتراض په ته د چا پر غلط کار کوي که نه کوي که ته اعتراض نه وکړې بس خاموش ورته ناست هغه دې وړي په دواړو لاسو یې زغلي دا سل کاله دا دې وړي دي په دغه طریقه باندې ستا هېڅ نه شو ویلی اوس که ته څه وایې دی په جواب کې غلط مجلس سرګي دی تا ته دمکي درکوي ښکنځل درته کوي بد درته وایي نو ته به د دا مقابله کوې که نه وکړې نو ستا سیاست ته به څه ژوند زموږ د سوشل میډیا ځوانان دا وخت زه زنده‌باد ورته وایم زه داسې په نره زنده‌باد ورته وایم چې قسم په خدای د هر چا په نروالي باندې د هر چا مقابله کړې یاره یو سړی مخامخ زموږ ته د وطن په دلیلونه به ورسره ویلي یو چا موږ ته ویلي دي وایي زه پښتونستان جوړوم اوس نن موږ د هغو څه سوال کوو چې وروره صمد خان مسکین خوا دې ولاړې څو کاله اوس محمود خان 80 کاله ته ورسېد د مرګ ته څو کاله پاتې پښتونستان کله را جوړېږي د دا اوسه پورې د پښتونستان په باره کې په هکله باندې کوم کردار ادا کړی دا کردار یې راوښی اشه د هغه موږ لارو بار پښتون یو کړو یو کړی دی وروره د دا اوسه پورې نه دی یو کړی کله را یو کړي نو خو محمود خان نه ما مرګ ته ورسېد بیا دی په ډاکټر نینے را جوړوي که بل سال شاپات په هغه یې را اشه د دربولانې د چتراله پښتون در یو کوو کله را یو کړي چې محمود خان مړ شو د محمود خان د مرګه باره در اوس خوا دې نه لري چلو کردار یې کم دی په هغه باره اوس د برابرۍ پر بنیاد باندې کم کردار شوی په دا ګډ اوس د نورو خلکو سیاست موږ وینو هغه سیاست هم کوي خپل وطن له ترقي هم راوړي سکولونه کالجان روډونه مطلب ترقیاتي کارونه هر خدمت خپل وطن ته کړی پنجاب له به دا کړ له ملګري به تللي کراچي له به تللي نور وطنونه به تللي څونه ترقي یې کړې موږ لا راست د محمود خان کلی اول وګوره ګلستان